څنګه ظالم یې، څنګه بېبخت یې، څومره بدبخت یې، څومره بدنصیبه یې، څومره بدقسمته یې، څومره ازلي بدبخت یې چې ته په دې دنیا کې پر خپله مورکۍ باندې لاس پورته کوې. څنګه بدنصیبه لاس دی چې هغه پر خپله مورکۍ باندې پورته کېږي. څنګه بدنصیبه ګړۍ ده، څنګه بدنصیبه وخت دی ستا ده چې ته پر خپلې مورکۍ باندې لاس پورته کوې. ګوره دا الله تعالی ګوره د مور د پلار تر مخ به الله په قرآن کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم اف ولا تنهرهما. الله وایي ته به اف لا نه کوې د دوی و مخ ته. دا الله وایي، دا زه نه وایم. وایي ته به اف لا نه کوې چیرې چې ته د خپلې مورکۍ تر مخ لږ تیزه خبره کوې. الله وایي که ته یو تکلیف یو پریشاني وایي د مور د پلار تر مخ دی مه وایه چې اوف پر پلانی ځمې درد دی یا پلانی تکلیف دی یا پلانی پریشانی ده یا پلانی غم دی وایي دی لا مه وایه. وایي دا اوف لا د دوی تر مخ مه کوه چې د دوی زړه په زخمي سي. په دا اوف باندې د مور د پلار زړه زیریږي. چیرې چې بیا ته په دې انداز باندې مور پلار ته خبره کوې یا د هغه رقم بیا پر مور باندې لاس پورته کوې. ظالمه څومره بدنصیبه یې، څومره بېبخته یې، څومره بدقسمته یې چې پر مور باندې لاس پورته کوې. زه تی ته خبره کومه دا زه چې تی ته چغې و بغارې ومه زه وایم پر مور باندې لاس پورته کېده خو څه کوې د دا خبرې نه در سره کومه. زه وایم چې ته به تیزه خبر لا نه ورته کوې، ته به په تیز انداز باندې لا نه ورته ګایږې، ته به شکنځا خو څه کوې، چپه خبر خو څه کوې، بده خبر دې ځان وخوري. لاس پورته کېده چې کوم لاس پر مور پورته کېږي هغه لاس دې مات سي. لاس پورته کېده خو څه کوې، ته به د مور تر مخ په تیز انداز به غږ نه کوې. زه تا ته نه وایم ستی سر خلاصېږي که مې نه خلاصېږي ستی غوږونه بندې که چی دی. زه تی ته وایم الله په قرآن کې وایي، زه نه وایم، زه د ځان خبره نه درته کومه. الله په قرآن کې وایي اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. الله وایي د دوی تر مخ چې دوی اوف لا مه کوه. اوف ګوره تیزه خبره څه کوې، بده خبره څه کوې، لاس پر پورته کېده څه کوې، اوف بلا نه کوې. ګوره دا مور د دې دپاره ده چې دا مور تکشنې راغټولې، دا مور نه میسي ته په نس کې ګرځولې، دا مور چې دی ستا د وجې تکلیفونه برداشتول، ستا د وجې د جان دواوې ګردې وخوړلې، او دا مور چې کوم دی ته تر دې ځای راورسولې. بیا چې د مور ستا د پیدایش وخت و چې پر مور کم زحمتونه او تکلیفونه کمې سختې خوارۍ او حالات ورباندې تېرېدل، ظالمه بېبخته بدنصیبه دا د دې دپاره مور پر تا باندې دا تکلیفونه وړل. او بیا 2 کاله مور خپل خوب خراب کړي، خوب یې خراب و ستا دپاره تکلیفونه وړل. او بیا که یو نجلۍ یو هلک مور ته خشمېږي دا غلط کار دی، دا ګناه لري، په دا ښایسته رب ناراضه کېږي.